د مالکند مرکزی ښار بډخیله کې پرله پسې بارانونو او د بندو نالو له کبله یو شمېر ودانو ته زیان رسېدلی دی. نو بل اړخ ته د مرکزي شارع یو حصه هم پرېوتې ده چې له کبله یې د ټریفیک رواني متاثر شوې ده او ټرانسپورټران ډېر په مشکله سره تګ کوي. ولې د روډونو جوړولو محکمې دغه پرېوتي سړک جوړولو په ځای صرف احتیاطي پټي تاو کړي دي او د څه قسمه تعمیر او مرمت کار په نظر نه راځي. ځایي خلک ګیلهمن دي او وایي که څه پیښه هم وشوه نو د روډونو محکمه به ذمهواره وي. او بله ورځ دې له دا انیچې والا راله او دا پټي تې تا هم کړی نو موږ ترې لا تپوس وکړو چې دا به جوړېږي کله. هغه وایي چې په دې کې د سره پڼ شتې نه صرف هم تې دا تاو کړه که دا پټه غورځېږي ما له یو پټه راکړې ده پرته ده راته وایي دا تې تاوهه نور یو روپۍ پڼ نشته دا به همدغه شانتي. او دا زموږ ټیمې والا ته دا درخواست دی چې د هغه اړه نالۍ صفا شي نو دا به بچ شي کنې دوباره به دا نور هم نقصان کوي. موږ په خپله ډرایوران هم یو او زموږ نه په دې روډ باندې ټکسونه هم ځي او د هغې باوجود په دې ډانګه باندې څه کار نه کېږي څه غور ونه شو. دا 10-12 ورځ ده زموږ حکومت ته دا خواست دی چې موږ ته دا ډنګه جوړه کړي او دا اکسیډنټونو نه دا شی په امان کې کړي. د دې 10 ورځې وشوې دا ډنګه غورځېدلې ده دا غټه برساتي ناله ده او په دې باندې روزانه زرګونو غټه واړه ګاډي ځي او روډ نیم غورځېدلی دی او نیم پاتې دی. دا انتهایي خطرناک دی. حکامو دا ناهیلي ده چې 10 ورځې وشوې او اوسه پورې دلته څوک راغلی نه دی او نه د مرمت کار شروع دی. نو زما دا مطالبه ده چې دې باندې فوري مرمتي کار شروع کړي چې دا غټه حادثې نه دا علاقه بچ شي. د سیمې خلکو غوښتنه کړې ده چې د بډخیلي مالکند تباه شوي شهرادي زر ته زره مرمت کړي شي چې د ټرافیکي پیښو مخنیوی وشي او انساني ژوند محفوظ شي. عمران زریاب، خیبر نیوز، مالکند.